الم یاتکم اینا درغلی تاسو ته نبأ الذین خبر خلقوا من قبلکم چې تاسو نه وړاندې قوم نوح قوم نوح علیه السلام وعاد او عاد وثمود او قوم ثمود والذین من بعدهم او کم خلق چې پس د دوی نه لا يعلمهم الا الله نشته د هغوی علم سوا د الله نه جاءتهم رال الدویتا رسلهم دوی پیغمبران بالبینات په واضح دلیلونو سره فردوا ايديهم فسورق للذي يقول لا سنا في افواههم فقلود پیغمبرانو کی وقالوا او دوی انا كفرنا بشکم انکار کو بما ارسلتم به فهغه سجرا لګی شي تاسو پاغه وانا لفي شك او بشکم فشکیو مما ذهب سنا تدعوننا چې بلې تاسو مونږه الیه اغیتا مریب پډیر کلک شکی شان انکار کوي او استاد رسالت نه انکار کوي نو ته په دې باندې غمجن کېږه ما د دې نه مخکې هم مونږه په هر قوم کې د هغه قوم په ژبه کې پیغمبر را لګلی بیا الله تبارک وتعالی چاته چې وغواړي نو هدایت ورکړي او چاله چې وغواړي نو بېلارې او دغه شانتي په هغه پیغمبرانو کې حضرت موسی علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام الله جل شانه رولګلو چې تخپل قوم د تیارونه د کفر روباسه هدایت او رڼا طرف ته او چې کوم د الله جل شانه ورځې دي تاریخي واقعات دي د فتوحات او دغه شانتي په ظالمانو باندې عذابونو دا ورته بیان کا او بیا د حضرت موسی علیه السلام واقعا ذکر شو چې خپل قوم ته وی چې زما د رب هغه نعمتونه یاد کړي چې کله تاسو ته د فرعون د مظالمو نه نجات درکو چې کوم تاسو ته بدترین عذاب در رسو تاسو لونه به ژوندۍ پر خدل او تاسو ځامن به علالو تاسو د پاره پدې کې ډېر لوی ازمایش او چې کله تاسو رب تاسو ته اعلان کړو چې تاسو زما د نعمتونو شکر ادا کړئ نو زبا نورم تاسو ته زیاتون او که ناشکری مو وکړه نو زما عذاب هغه ډېر سخت دی او دغه شان د حضرت موسی علیه السلام په زبان مبارکه باندې الله جل شانه دوی ته دا هم ویلو چې کچره تاسو ټول چې څومره په دې مقدس مکه باندې دا ټول د الله جل شانه د ذات نه انکار وکړي کفر وکړي الله تبارک وتعالى بے نیاز ذات دی استایل شوی ذات دی دغه په قدرتونو کې څه کمی ناراضي اوس په دې آیت نمبر 9 کې الله تبارک وتعالى دغه سلسله کې فرمایي چې صرف حضرت موسی علیه السلام نو بلکې داغه نه مخکې هم قوم نوح قوم عاد قوم ثمود دا ټول قومونه نزدې زمانه کې تیر شوي دي او دا غوي په علاقو باندې دا غوي په کندراتو باندې دا غوي په محلاتو باندې چې کوم وران جاړ او شاړ پراته دي تاسو تیریږي اې د مکه خلکو دا خلک هم چې دي تاسو په شانتي آباد خلکو چې کله دوی ته د الله تبارک وتعالى طرف نه پیغمبران رالل او واضح نه خو سره نو دوی دغه پیغمبرانو مخنیوي وکړه او خپل لاسونه د هغوی په خلو باندې کېښودو تفصیل مخکې بیان شوی دی چې ويقتلون النبیین بغیر الحق ويقتلون الانبیاء بغیر حق تر دې پورې چې انبیاء کرام هغه قتل کړل او سحر کې بعد یو پیغمبر قتل وکړو او مازیګر کې به ناستو خپل خوراکونه به کو او سره په تندو باندې ګونج نه راتلو چې موږ څه کړی او څه نه کړی نو لہذا اخکارب طور باندې دوی وی چې موږ خو د کم سیز سره کم کتاب سره کم رسالت سره تاسو را لګل شوی موږ دا غي په باره کې اخکارا شک کې پراته الم یاتکم ان راغلی تاسو ته نبأ الذین خبر د هغه خلقو من قبلكم چې تاسو نه وړاندې قوم نوح قوم د نوح علیه السلام وعاد قوم د عاد وثمود قوم د ثمود علیه السلام والذین من بعدهم او کم خلق چې وثمود قوم ثمود والذین من بعدهم او کم خلق چې پس د دوی نه والذین من بعدهم د دوی نه پس چې کم خلق
يعلمهم لا يعلمهم الا الله، چې نشته دا غوی علم سوا د الله نه. ډېر قومونه داسې تیر شوي دي چې الله تبارک وتعالی د هغې سره موږ ته بیان نه ده کړی. او دغه شانتي الله تبارک وتعالی ډېر پیغمبران داسې دي قرآن مجید کی تقریبا 27 انبیاء کرامو ذکر دی، د هغې نه ما سوا 1,24,000 کم و بیش پیغمبرانو کی د هغوی تفصیل الله تبارک وتعالی نه ذکر کړی. فرمایي شپږمه پاره کې منهم من قصصنا علیک ومنهم من لم نقصصهم علیک. بعض پیغمبران هغه دي چې د هغوی واقعات موږ تاسو ته ذکر کړی دی، هغه ټول 26-27 پیغمبران دي. ومنهم من لم نقصصهم علیک، بعض د هغوی نه اکثر داسې دي چې د هغوی ذکر سره موږ تاسو ته کړی نه دی. نو فرمایي چې لا يعلمهم الا الله، د الله نه ما سوا د قومونو علم سره چاته شته دی نه. تاسو ته د مکې خلکو هغه قومونه ښکاري چې کوم تاسو د مکې مکرمې نه روان شئ شام ته ځئ، په دې لاره کې قوم عاد، قوم ثمود، قوم هود، قوم لوط، د هغوی هغه قریې او بستیانې او د هغوی هغه کندرات او د هغوی هغه وران جړ کورونه محلات تاسو ته ښکاري. د دې مثال تاسو ته ذکر کوو. او ډېر هغه دی چې کوم قومونه راغلي وو د خپلو پیغمبرانو تکذیب کړی او هلاک کړی شوي دي. لا يعلمهم الا الله، د الله نه سوا د هغوی علم چاته نشته دی. جاءتهم رالل دوی ته رسلهم، د دوی پیغمبران بالبینات په واضحو دلیلونو سره. فردوا ایدیهم، پس ورکړل دوی خپل لاسونه فی افواههم، پیغمبرانو په خولو کې خپل لاسونه کېښودې، حق نه یې منې کو، د حق وینا نه د هغوی مخالفت یې وکړو، د هغوی مخنیوي وکړو. او وقالو، او دوی وویل انا کفرنا، بېشکه موږ انکار کوو بما ارسلتم به، په هغه څه چې تاسو رالېږلي شوي په هغې. وانا لفي شک، بېشکه موږ په شک کې یو، مما د هغه څه نه تدعوننا چې بلې تاسو موږ الیه هغې ته، مریب په ډېر شک. نو دوی مخامخ انبیاء کرامو ته اول خو د هغوی د مخنیوي دپاره هر قسم کوششونه وکړو، مختلف لالچونو په ذریعه باندې، د مختلفو سازشونو په ذریعه باندې، د قتلولو په ذریعه باندې، د وهل ټکولو په ذریعه باندې، د تشدد په ذریعه باندې، هغه ټولې لارې اختیار کړي چې کوم د دوی د مخنیوي دپاره. او بیا انبیاء کرامو ته ښکاره ووي چې وانا لفي شک مما، موږ په شک کې. نو چې کله انسان د خپل د رب په باره کې، د خپل د کتاب په باره کې چې کله په شک کې پرېوځي، نو بس دا د انسان دپاره هلاکت، تباهي او بربادي ده. دې وجه نه قرآن عظیم الشان چې موږ او تاسو کلاو، نو آغاز او ابتدا کې موږ او تاسو ته قرآن کریم خپل تعارف دا کوي، ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا هغه کتاب دی په دې کې هیڅ قسمه شک او شبهه نشي کېدی. د دې په آیتونو کې، د دې په رکوګانو کې، د دې په یو یو حرف کې هیڅ قسمه شک او شبهه او تردد نشي کېدی. دې وجه نه د قرآن کریم د تحریف چې کوم خلق قائل دی هغې ته څوک مسلمان نشي ویلی. د قرآن کریم د حفاظت ذمهداري د هر قسمه د تردد نه او د شک و شبهې نه د حفاظت ذمهداري الله تبارک وتعالی په خپل ځان باندې اخیستی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، موږ دا نازل کړی دی، موږ د دې حفاظت کوونکي یو. دا لفظ او دا آیت الله تبارک وتعالی د تورات په باره کې نه دی ویلي، د انجیل په باره کې نه دی ویلي، د زبور په باره کې نه دی ویلي، د صحیفو په باره کې نه دی ویلي. دا د قرآن عظیم الشان په باره کې دی. او دا د قرآن مجید معجزه ده. الله تبارک وتعالی صرف د قرآن عظیم الشان حفاظت نه کوي، بلکې چې د کومو خلکو نسبت قرآن عظیم الشان سره راشي، کوم خلق د قرآن کریم لستونکي وي، د قرآن کریم زده کوونکي وي، د قرآن کریم یادونکي وي، او چې څومره زیات نه زیاته حصہ د یو مسلمان په سینه کې محفوظ وي، الله رب العالمین د خپل د کلام حفاظت هم کوي او دغه لستونکي او دغه زده کوونکي د قرآن د طالب هم حفاظت کوي. دې وجه نه د خپل د ژوند یو میشن ګرځول پکار دی چې روزمره په بنیاد باندې د قرآن مجید یو آیت، دو آیتونه، درې آیتونه با معنا ترجمې سره، تجوید سره، په صحیح طریقې سره د زده کولو کوشش پکار دی، په دې نیت باندې چې موږ د الله رب العالمین د کتاب طالب علمان یو. موږ ټول د الله د کتاب طالب علمان یو. نو په دې لستو کې چې کله موږ او تاسو ته مرګ راشي، نو د یو طالب
او د طالب علم په حیثیت سره د قران مکتب مرګ راځي او د الله رب العالمین د ذات نه دا قوي امکان دی. د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې انسان ته چې په کوم حالت کې چې مرګ راشي په ورځ د قیامت به په هغه حالت کې راپاسي. نو اوس موږ تاسو د قران عظیم الشان طالبان او طالب علمان د الله د کتاب زده کړې ته ناستو کدا سلسله جاری او ساری وي روزمره په بنیاد باندې د مرګ اس پته نه لګي که په دې حالت کې موږ تاسو د مرګ راشي د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې یو کس په ورځ د قیامت په هغه حالت کې برا پاسي چې په کوم حالت کې د مرګ راغلی. نو د طالب علمي په حالت کې چې چاته مرګ راشي په ورځ د قیامت د قران عظیم الشان د طالبانو په صف کې بودري. نو دی وجنه په دې نیت باندې د الله د کتاب زده کړه دا د ډېر لوی د خیر او د برکت نه ډک دی او د دې زده کول او بیا چې کله هم موږ تاسو ته الله تبارک وتعالى چې په مجلس کې په مرګرو دوستانو کې د خبرو مقرره کې په کار دي چې د قران کریم د آیتونو تفسیر ترجمه تشریح دا زموږ استادو په ذهن کې وي په زید دې چې موږ تاسو نه غیبت وشي چغل خوري وشي یا بل څه داسې ګناه وشي لا یعنی خبرې وشي چې دغه په وجه باندې رسو بیا خفګان وي پخمنتیا وي اعمال ورسره ځای کیږي ګناهونه ملاويږي دغه په ځای باندې دغه قران عظیم الشان د آیتونو د تفسیر تشریح د دې مذاکره په خپل منځ کې وکړي شي. ځکه ذالک الکتاب لا ریب فیه پدې کې هیڅ قسمه شک او شبهه او تردد او تزلزل پدې کې نشته دی. لا شک او لا ریب کتاب دی. دین اسلام منګو تاسو نه د داسې اسلام او د داسې عقیده او نظریه تقاضا کوي چې پاره کې هیڅ قسمه تردد او شک او شبهه د دې گنجائش نه وي. نو داخله بولی هلاک شو هغه وی چې وانا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب. مونږ په هغه په سباره کې چې کوم طرف ته تاسو مونږ بلې مونږ په اخره شک. نو اسلام هغه شک گنجائش چې نه پرې مؤمن وای هغه چاته اقرار باللسان وتصديق بالقلب وجب باندې به اقرار کوي د زړه نه د تصدیق کوي دي ته ایمان وای. صرف په جب باندې کافی نه دی او صرف په زړه کې کافی نه دی. اقرار باللسان وتصديق بالقلب دا دوه چې کله شي د کامل ایمان وای چې هیڅ قسم شک او شبهه نه خبر وي.